حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو یو جماعت سره مخامخ شو او ورته ویل چې اے د مهاجرینو جماعت دغه 15 بیماری که پتا سو کې راغله دغه 15 خصلتونه که پتا سو کې پیدا شول نو پتا سو باندې به داسې تکلیفونه او مصیبتونه راشي چې د اغینه به د خلاصون څلاره درته نه ملويږي. په هغې کې اولنی نمبر ګناه دغه ورته وښیلو چې کوم قوم چې په بدکارۍ کې مبتلا شي، کوم قوم چې په بېحیایۍ کې مبتلا شي، او کوم قوم چې کله علی الاعلان فحاشي کوي او د الله د احکامو نه سرکشي او بغاوت وکړي، نو الله تبارک وتعالی به په دوی داسې نوې بیمارۍ مسلط کړي چې د هغې نومونه به دوی مخکې نه وي اورېدلي. دویم یې ورته دا وښیلو چې کوم قوم په ناب تول کې کمې کوي نو الله تبارک وتعالی په دوی باندې قحط مسلط کی، په دوی باندې به مشقت مسلط کی، او په دوی باندې به الله تبارک وتعالی یو ظالم او جابر بادشاہ مسلط کی. دریم نمبر کې جرم یې ورته دا وښیلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم قوم چې زکات ورکول بند کی، زکات ورکولو نه منع شي، نو الله تبارک وتعالی به بارانونه پې بند کی، او په مخ د ځمکه که ځناور نه وي موجود نو الله تعالی به یو ساس کې د باران هم نه وي راغورځولی. او څلورم نمبر کې ګناه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا ښیلې ده چې کوم قوم چې د معاهدې خلاف ورزي کوي، یعنی وعده وکړي بیا هغه وعده ماته کړي، نو الله تبارک وتعالی به په دوی باندې یو بل داسې قوم مسلط کړي چې هغه به د دوی مال جایداد متاع هر شی لوټ کوي. او پنځم نمبر کې ګناه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دغه ښیلې ده چې کوم قوم چې د الله د حکمونو خلاف فیصلې کوي او د الله د حکمونو خلاف حکمونه جاری کوي، نو الله تبارک وتعالی به دوی په خانه جنگي کې مبتلا کړي، په دوی کې به خانه جنگي شروع کړي. نو محترمو په خپله پې نظر واچوئ چې په دې کې کوم یو ګناه داسې دی چې هغه ګناه زموږ په معاشره کې نشته، هغه ګناه زموږ په دې قوم کې نشته. فحاشی وګوره، عریانی وګوره، بېحیایي وګوره، هر طرف ته فحاشي بېحیایي او عریانی عامه ده. کله علی الاعلان د الله د حکمونو بغاوت کیږي، سرکشي کیږي، او خپل عزت خرڅوي د دې دپاره چې ماته شهرت میلاو شي، زما فالور زیات شي، زما سوشل میډیا اکاونټس مخکې لاړ شي او ماته آمدن راځي. خپل عزت خرڅوي د یو څو ډالرو دپاره، د خپل شهرت دپاره خپل عزت خرڅوي، د خپل عزت سودا کوي. د ناب تول کمې وګوره زموږ په معاشره کې څومره عروج ته رسېدلې دی، دوکه ده، ملاوټ دی، ناب تول کې کمې دی، وعده خلافي ده، د الله د حکمونو خلاف فیصلې کوو، د خپل رواج مطابق فیصلې کوو. یو ځای کې چې زموږ د خواهش او د الله د حکم په منځ کې مقابله راشي، یا زموږ د رواج او د الله د حکم په منځ کې مقابله راشي، نو موږ خپل خواهش ته ترجیح ورکوو، خپل رواج ته ترجیح ورکوو، د الله د حکم نه بغاوت کوو، د الله حکم او د الله کتاب شاته غورځوو. د الله کتاب موږ صرف دې دپاره راخستی لکه څنګه چې بني اسرائیلو راخستی وو چې صرف قسمونه به یې پې کول او څو رسمونه او رواجونه به یې د الله په کتاب باندې پوره کول، نور دغه کتاب دوی شاته غورځولی وو. نو د الله کتاب یو څو حکمونه موږ تاسو راخستی دي د عباداتو په باب کې. که مونځ کوو نو د الله د حکم مطابق یې کوو، که زکات کوو، که حج کوو، نو دغه شیونه خو د الله د حکم مطابق کوو، خو معاملات زموږ د الله د حکم خلاف، د کور ژوند د الله د حکم خلاف، د معاشري ژوند د الله د حکم خلاف، زمون کاروبار د الله د حکم خلاف، دا ټول شیونه د خپل خواهشاتو مطابق دي. ځکه خو الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې فرمایي افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، آیا تاسو په بعض کتاب باندې ایمان راوړئ او د بعض کتاب نه کفر کوئ او انکار کوئ. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. څوک هم چې داسې کوي، څوک هم دغه عمل کوي، دوی به الله تبارک وتعالی په دنیا کې ذلیلوي، په دنیا کې به یې رسوا کوي. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، او د قیامت په ورځ باندې به سختترین عذاب دوی ته ملویږي، دردناک عذاب به ورته ملویږي. وما الله بغافل عما تعملون، او الله تبارک وتعالی زموږ تاسو د عملونو نه غافله او ناخبره نه دی، لا علم نه دی. په دې هر څه باندې د الله